السلام علیکم ګرانو کتونکو دیم تفهیم ما سره زما مرګري سینیئر صحافیان ام شاهد خان شاجی فضل نبی موجود دی او مونږه رشکای انټرچینج باندې موجود یو څنګه چې تاسو ته پته ده په اسلام آباد کې هم د پاکستان تحریک انصاف احتجاج روان دی دغه سي د خیبر پختونخوا مختلفو انټرچینج باندې نن جمعې من نفس خلق راوتی دی او موټر وی بلاک ته اسلام آباد طرف ته رسایي هغه بند ده او دې ټایم کې انبار انټرچینج ثوابه انټرچینج رشکای انټرچینج دا بندي وجه دا ده چې موټر وی باندې انبار انټرچینج باندې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان موجود دي او د صوبې مختلفو علاقو نه راجمع شوي دي دغه انټرچینج ته هم او نورو پوینټونو باندې نو د رشکای انټرچینج چې کومه دلته انتظامیه ده هغه دلته کې ارزي تور باندې موټر وی بلاک کړي د تاسو ته د گاډو قطارونه ښکاری دغه سي په نور چې کوم برانچونه دي پوینټونه دي د انټرچینج نو هغه باندې گاډي ولاړ دي د مونږه د دې ویډیو مقصد دا دی چې مونږه وختي راسي د احتجاجونو سره یو پروډونو باندې یو او خپل پروفیشنل چې کومه زمونږ ډیوټي د اغم کو دې ټایم کې ماخام دی خو د دې مقصد دا دی چې مونږه عوامو ته هم خبر ورکو چې دلته په مختلف انټرچینج باندې د انتظار کوي تکلیف ورته جوړیږي نو داغه په دې خدا د چې د جی ټی روډ لار اختیار کی دې ټایم کې هم رشکای انټرچینج باندې گاډي ولار دي انبار انټرچینج باندې گاډي ولار دي او ډیر ګڼ تعداد کې مونږ او قتل مونږ چې جی ټی روډ نه روانو نو د موټر وی د بلاکیج د وجنه بلاک کېدو د وجنه په جی ټی روډ باندې رش هم سیوا شوې دی ماسپخینه راسي په کم جی ټی روډ دی نو پاغي باندې د گاډو چې کم درانه گاډي دي کم غټ گاډي دي واړه گاډي دي ټول ټریفیک هغه فلو چې دا په جی ټی روډ دا دغه وجه ده چې په جی ټی روډ هم د گاډو د زیاتوالي د وجنه مونږ او قتل چې بلاک خو نه ده خو هغه تعطل پکې روان دی په مزه فلو په مزه ده نو ګورو به چې دا احتجاج د شپې څه ټایمه پورې جاری دی او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مطالبات دي حکومت هغې باره کې څه کوي د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ چې دې ټایم کې په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته هم موجود دی او په خیبر پختونخوا کې مختلف چې کم پوینټونه دي انټرچینج دي په هغې باندې راوتی دي د پاکستان تحریک انصاف کارکنان احتجاج هم کوي لیډرشپ یو طرف ته احتجاج کې هم لګیا دي او بل طرف ته عدالتي کیسونه دي دغه سي چې کوم سیاسي لیډرشپ دی بیګا مونږ او قتل چې د هغې باقاعده رابطې شوي دي حکومتي چې کوم ادارې دي هغې سره هم رابطې کېږي سپریم کورټ سره هم رابطې کېږي او سیاسي لیډرشپ چې کوم دی هغې سره هم رابطې شروع دي او باقاعده مشاورت شروع دی د پاکستان تحریک انصاف چیرمن بانی عمران خان دغه د سترګې د بینایي د ختمېدو چې کومه مسله ده نو 13 ورځ نه مونږ ګورو چې په دې کې شک نشته چې احتجاج کې هم شدت راغلی دی صورتحال هغه وخت په وخت خرابېږي او دلته چې کم صورتحال په خاص کر خیبر پختونخوا کې روان دی مختلفو پوینټونو باندې احتجاج په پېښور باندې احتجاج په ثوابای کې احتجاج دا احتجاج د دې د رسایي چې کومه ده دا څه ټایم هم اسلام آباد ته ځکه چې هلته نه مخکې نه پړاو دی کنټینر دلته په پېښور کې تیار پروت دی ګورو به چې دا کنټینر څه ټایم اسلام آباد طرف ته ځي او اسلام آباد کې چې کوم لیډرشپ موجود دی نو هغوی دلته د صوبې چې کوم کارکنان دي عام کارکن دی ته کله کال ورکوي چې اسلام آباد طرف ته راشي د دې ټول انحصار مونږ چې ګورو نو هغه به د عمران خان په مومنټ باندې چې د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان هغه که اسپتال ته منتقل کیږي هغه که رهایشګاه ته منتقل کیږي هغه که بار ملک ته ځي نو ښکاري داسې چې بیا به د احتجاج ختم شي او د احتجاج رخ هغه هم بدل شي حالات هم بدل شي او که دا نه نو مونږ ګورو چې دلته نه 13 ورځ نه چې کومه ګرمي ده هغه جوش او جذبه ده هغې کې اضافه راغلې ده